أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. سورة الفرقان 60 نمبر آیات. و دې 60 نمبر آیات کې د کافرانو بد اخلاقی او د هغوی ضد ذکر کیږي. د دې اصل مسله داسې وایي چې په مشرکانو کې د رحمان د لفظ استعمال دا اگر چې موجود و، هغوی رحمان پېژندل دا د الله تعالی صفت دی، او په دې باندې د هغوی د جهالت د زمانې اشعار هم ګواه دي چې په هغه زمانه کې کم اشعار دی ویلي په هغې کې هم د رحمان ټکي استعمال کړی دی. لیکن کله چې د اسلام په مقابل کې د دوی ضد سیوا کېده ورځ په ورځ باندې، نو دوی په عامو خبرو اترو کې، بولچال کې، محاورو کې به هم د قرآن، د حدیثو او د اسماء حسنا او مذاق وړول شروع کړ د ضد د وجې نه. اگر چې مخکې منل، لیکن د نبي علیه السلام سره به ضد کوو، دین سره به ضد کوو، دا شی شروع کړ. نو چې قرآن کې کوم ځای کې د رحمان ټکی ولیدو په استعمال کې چې ځای په ځای د الله تعالی په صفاتو کې رحمان راغلی دی، نو د رحمان نه سوچه انکار وکړه چې دا پکې لا څوک دی، دا خو موږ سره یې د پیژنو هم نه. چې کله به حکم وشي تاسو رحمان ذات ته سجده کوئ، بتانو ته یې مه کوئ، نو دوی به ویل چې ښه چې ته راته وایې نو هغه شان کار به موږ کوو، ستا په حکم باندې وینا باندې موږ سجدې وکړو، موږ خو رحمان نه پیژنو، دویم ستا په وینا باندې سجده نه کوو. نو دې ذکر کې د هغوی بد اخلاقي او ضد هغه ذکر کېږي، د دوی مشرکانو دپاره یو قسم له زجر دی چې دومره زیات کینهګري او ضد د انساني صفاتو علامات نه دي. الله تعالی واذا قیل لهم اسجدوا، هر کله چې وویل چې دوی ته سجده وکړئ للرحمن، رحمان ذات، قالوا دوی وایي وما الرحمن، رحمان څوک دی؟ رحمان یعنې دا موږ نه پېژنو. دا ټکي به ځکه وایي چې دوی د اسلام سره ضد ډېر زیات شو. نو په ساده خبرو اترو کې به هم د شریعت د جز نه انکار او د هغې مذاق به یې کوه. لکه دې زمانه کې د دې مثال دهریان واخله، کمونستان واخله. په کالجونو یونیورسټیو کې چې کوم ځایونو کې دا خلک موجود دی یا کوم ځایونو کې دوی کار کوي، چا ورسره وخت شوي هغوی ته پته وي، نو دوی به خبره کې په دین اعتراض کوي، خبره کې د علماو سپکاوی مذاق وړوي، په هره خبره کې به ناسته پاسته خوراک کې کېناستلو پاسېدلو کې په هر خبره کې دوی اعتراض کوي، او په هر خبره کې دوی دغه د عالم سپکاوی مذاق وړوي لګي. داسې ووایه چې د عالم او د دین د خبره دوی په مضمون باندې یو زبردست وبال او بوج جوړ شوی، او د دوی بیخي ټیم نه تېرېږي، شیطاني اثرات دي. دغسې حال د مشرکانو و چې په خبرو کې به دا کار کوو. انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، انسجد ای موږ سجده وکړو لما هغه چاته تأمرنا چې ته راته حکم کړي، وزادهم نفورا او زیاتوي دوی لره نفرتونه. دغه دعوت دوی ته نفرت نور هم سیوا کوي. نو پته ولګېدله چې په چا کې ضد موجود وي نو هغه ته دعوت فایده نه ورکوي، بلکې دعوت د هغه دپاره نور هم د نفرت سبب جوړېږي. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. د دې ځای کې نواخله د صورت د اخیره پورې په دې کې اولنۍ مسله چې کوم د صورت عنوان او هغه به درېیم ځل باندې ذکر کېږي. عنوان د صورت دا و چې په هر څیز کې برکت اچولو والا ذات صرف الله تعالی دی، بل هېڅوک دا کار نشي کولی. دا صفت د الله تعالی دی، برکت غورځول. نو هغه مسله دې ذکر کې په درېیم ځل باندې بیا ذکر کېږي. په دغه مسله باندې به اخوا دوه عقلي دلایل ذکر شي چې هر شي کې برکت والا ذات الله تعالی دی، دلیل به سره نه دوه عقلي دلایل به ذکر شي. دغه دوه عقلي دلایل نه وروسته به د نیکانو خلکو 14 علامات ذکر شي به حواله د تفسیر معرب القرآن. اگر جزونو دا 15 شمارلي دي، لیکن د معرب القرآن تحقیق مطابق دا 14 دي، صراحتا 14 ذکر شوي دي چې تاسو مؤمنان او نیکان خلک به څنګه پیژنئ، د هغوی علامات څنګه دي. سړی خپل ځان باره کې بس حکم لګولی چې زه دیندار یم که دیندار یم، نیک یم که بد یم، څنګه حکم به سړی لګوي؟ نو دې علاماتو ته به ګوري، به دغه علاماتو مطابق به حکم لګولی چې زه یم که نه یم. دغه 14 علاماتو ذکر کېدو نه بعد به بیا دغه صفاتو والا مؤمنانو دپاره خوشخبري ذکر شي. د خوشخبرۍ نه بعد به بیا د اسلام د مخالفینو دپاره
رټنه ذکر شي، زواجر به ذکر شي، او د هغې نه وروسته به دنیوي عذاب ذکر راشي چې دا خلک دنیوي عذاب مستحق د دنیوي عذاب پې هم راتلی شي. دا د دې ځای کې نه واخله د آخره پورې صورت د دغه غونډو سبقونو لنډه خلاصه شوه. الله تعالی وایي تبارک الذي، برکت والا دی هغه ذات، یعنی برکت ورزولو والا دی هغه ذات، جعل فی السماء بروجا چې پیدا کړي دي په اسمان کې برجونه. برج په اسمانونو کې چې کوم برجونه دي دغه برج درې معنی دي یا یې درې قسمونه دي. برج غټ ستوري ته هم ویلی کېږي، نو په اسمان کې غټ ستوري پیدا کړي، دا خبره هم صحیح ده. برج چې کوم دی نو په کمو منزلونه د دې سیارو دپاره چې کوم منزلونه دي هغه منزلونو د هم برج ویلی کېږي. د سپوږمۍ دپاره ځان له 12 برج دي، نور دپاره ځان له 12 برج دي، او په هر برج کې دا یو میاشت تېروي، په هغه حساب باندې د کال حساب جوړېږي، 12 کاله جوړېږي، 12 میاشتې جوړېږي د کال په حساب کې. نو دغې د هم برج وایي. او برج د څوکیدارۍ ځګین ته مورچې ته هم ویلی کېږي. هغه ځایونو ته هم ویلی کېږي په کومو ځګینو کې چې فرشتې ناستې دي او پیرې کوي، هغې ته هم ویلی کېږي. نو دغه درې واړه معنی دي ځګین کې سمون خوري، لیکن مشهوره خبر دا ده چې د بروج نه مراد ځګین کې غټ ستوري ته مراد دي. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، او پیدا کړی دي فيها په دې اسمان کې سراجا ډیوه، وقمرا منيرا او سپوږمۍ روښانه. دی لفظي معنا شو او د الله تعالی قدرت ذکر شو. مفسرینو رایي دا برکت چې کوم ذکر شوی دی تبارک الذي کې چې کوم برکت دی مکه چې کوم برکات ذکر شوي هغه دنیوي برکاتو، او دا هغه ظاهري برکاتو، دا روحاني برکات دي. روحاني برکات دي ته ویل کېږي چې سړی پر ذهن کې، په زړه کې، په خاندان کې، معاشره کې اسلامي احکام خلکو کې داخل شي، علمیت داخل شي، د دین دغه چې کوم دي برکات هغه را منتقل شي، بېدیني، فحاشي، بېغیرتي د منځ نه ختمه شي، نو دا روحاني برکات دي. نو دې ځای کې نه خو د روحاني برکاتو بحث دی. جعل فی السماء بروج، په اسمان کې ستوري پیدا کړي دي. دا سما څه شی دی؟ سما په خپله پښتو کې معنا ده اسمان. اسمان یو هغه اسمان دی چې کوم د انسان د ذهن نه ورخوړ، یو ډېر لوی مخلوق دی، د ټوله دنیا باندې د چت غونډه کې قایم دی. احادیث مبارکو کې دا هم دی چې په دې کې 9 دروازې دي غټې غټې. دا دروازې کله بندېږي کله کولاویږي، په دې دروازو باندې فرشتې ولاړې دي. یو اسمان خو دغه دی، او دغه طریقه من دغه اسمانونه بیا 9 اسمانونه دي پورته تر سلسله وار. په دې 9 اسمانونو کې باقاعده فرشتې موجودې دي، او د معراج په واقعه کې د هغې ډېر وضاحتونه نبي علیه السلام کړي دي چې داسې حالات مې پکې ول، داسې حالات مې پکې ولیدو. کوم چې فتح الباري د بخاري شریف شرح چې کوم دغه تفسیر سره نقل کړي دي. نو دې ځای کې کوم اسمان مراد دی؟ که دغه اسمان ته مراد شي نو بیا به مطلب دا شي چې د ستوري د دغه اسمان کې دننه دي، اسمان نه بهر نه دي، دا مطلب به شي. او سما په معنا د خلا او پیزا سره هم راځي، او دغه هم قرآني اصطلاح ده. لکه ځای په ځای باندې دي چې الله تعالی وایي زه اسمان د اوریځو نه باران نازلوم، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. د اوریځو نه الله تعالی باران ورایي. دغه اوریځ د ځای په ځای باندې سما ویلی شوی دی چې د اسمان نه راورایي. نو پته ولګېده چې دا سما چې کوم دی نو یو د غټ اسمان چې کوم دی اصلي اسمان چې هغې کې باقي دروازې هم شته، دغه دی هم دغه معنا ده. او دا پورته کم د ځمکې او اسمان منځ کې چې کوم فضا او کومه خلا دي د هم اسمان ویلی کېږي. نو که اولنۍ معنا مراد شي نو بیا به داسې شي چې د اسمان کې دننه ستوري دي او بار ته رڼا ځکه کوي چې د شیشې په شانته کې اسمان دی، د شیشې نه خو بار ته رڼا وځي، نو دا خبره هم سمون خوري. او دا احتمال هم شته چې د دې اسمانه مراد خلای، اسمان نه لاندې او د ځمکې نه بره پورته بره، په دې فضا او خلا کې بره ستوري. دواړه احتماله پکې شته. قرآن صراحتا دې باره کې څه خاص وضاحت نه دی کړی چې یاره د دې سمانه مراد فضا ده چې فضا کې د ستوري ولاړ دي، که دننه پر اسمان کې دي. نو دواړه احتمالونه پکې شته. قرآن دې باره کې هېڅ وضاحت نه دی کړی، لیکن دومره معلومه ده چې بره ستوري دي او الله تعالی پیدا کړي دي د یو نظام قایم ساتلو دپاره. د الله تعالی په وحدانیت باندې قدرتونو باندې زبردست دلیل دی. باقي وضاحتونه دلته کې موجود نه دي. وجعل فيها پیدا کړي دي په دغه اسمان کې سراج النور وقمر منیر او سپوږمۍ روښانه. همدغه مسله شو
چې ممکن ده چې دننه اسمان کې، ممکن ده چې اسمان نه بهر په دې فضا کې، ځکه قرآن کې دواړه ځایونو کې سما اطلاق په دواړو باندې کېږي، هغې باقاعده وضاحتونه شته دي. نو دا مسله به دغه ځایونو باندې حل شو. نو که چا ثابته کړه چې د سیاري او ستوري د اسمان نه بهر دي، هم د قرآن د آیت خلاف خبره نه ده. او که چا دننه ثابت کړه نو هم د سما اطلاق په دواړو ځایونو کې شته دي، نو قرآن سره ټکراو نشته دی. در دې ځای نه پورې د ستورو مساله شوه چې ستورو حالات دننه دي که بهر دي او صحیح حساب دی. بیا په دې ځای کې یو سراجن ذکر شوی دی، وقمرا منیرا، نور او سپوږمۍ روښانه. مفسرینو لیکلي چې په دې روانو سبقونو کې ته یو باریکه غونته کې اشاره موجود ده چې په ځمکه کې کوم انسانان اوسېږي نو ځینې انسانان ډېر زیات کلک مؤمنان دي په شان د نور باندې، څنګه چې نور تیز رڼا کوي، داسې مؤمن چې په خپل هم کلک مؤمن وي، ټولې دنیا ته د هغې فایده وي. او ځینې مؤمنان داسې چې هغوی ایمان نه د مخکیني نه لږ کمزوری، رڼا کوي، خلکو ته فایده وي، خو د مخکینو په شانته کې نه وي، لږ کم وي. نو د اولنۍ چې ډېر د ټول جهان ته فایده را کلک خلک دي، داسې خلک په دنیا کې شته، داسې خدمات یې کړي د دین دپاره چې او د دنیا دپاره چې ټوله دنیا تعریفونه کوي. او داسې خلک شته چې هغه د علاقې د وطن په سطحه باندې کار کړی، لږ کم کار یې کړی دی، چې کم کار کړی هغه په منظره د سپوږمۍ باندې واخله. نو وایي دا اشارات شو دي ته چې پر روانو سبقونو کې چې کوم ذکر روان دی، نو په دې مؤمنانو کې دغه شان کې دوه قسمونه دي. په دې ځای کې یو اهمه مسله دا ده چې د اسمانونو د ستورو چې کوم ذکر روان دی او قرآن بیا ذکر کړی دی او بیان یې شوی دی چې خلک په دې کې سوچ فکر وکړي، خلک ایمان برابر کړي، الله تعالی وپېژني، د الله تعالی ذات وپېژني. دغه څیزونه پېژنګلو هم دومره پورې ده چې تی ویني او تا ته پته ولګي چې د الله تعالی مخلوق دی او دغه نظام له دومره زمانې نه قایم دی، خو د الله تعالی دومره لوی قدرت او لوی ذات دی چې په دې نظام کې ذره فرق ورڅخه پورې رانغی، دا عامو مشندرو په شانته کې. نو دې نه الله تعالی هغه ذات او صفات ته اندازه ولګي څومره لوی صفات مالک. د دې نه اخوه تحقیقات کول، بحثونه چې یاره به دې اسمانونو ته به ته وخیږي او دې سیارو ته به لاړ شي، دا څه شی نه دي، دا څه کوي، دا څنګه کار کوي، دا څه نه جوړ دي، دا د قرآن مطالبه نه ده. قرآن د دغې نه منع کړله چې مزه او نه یې ترغیب ورکړی دی چې لاړ شي، وسایل پیدا کړه لاړ شي، بلکې دغه بحثونه د قرآن خاموش دی. نو په دې کې د هغه خلکو سوالات، هغه خلکو دعوی مسترد شوي په حواله د تفسیر معرفت القرآن چې هغوی وایي چې یاره داسې وسایل د رصد جوړول او اسمانونو ته ختل او سیارې کچې کول او سپوږمۍ کتل، نور کتل، دا څنګه جوړ دي، او په دې کې چکر یې وهل، دا وایي د قرآن هغه تکمیله ده چې د قرآن مطالبه ده چې بس داسې وکړي. د قرآن مطالبه دغه نه ده، نه یې دغې نه منع کړې ده چې مزه او نه یې ویلي چې لاړ شي، دا هسې خبرې دي، قرآن سره تعلق نشته، قرآن سره نه مخالفت شته او نه ورسره موافقت شته، هېڅ هم نه. یو جایز کار دی که څوک دی شي ښه ده، که نه شي تللی په ارام دې کښېني، په قرآن دې نه ولاړی. او وایي دا د هغه خلکو خبرې ده چې کوم د یو موجوده سینسونو تجربو نه متاثر شوي ذهنونه دي، وایي د هغو خلکو خبرې دي. نو لهذا داسې نه ده چې که څوک اسمان ته ونه ښود، ستورو ته ونه ښود، نو قرآن باندې پوره عمل ونه کړو او د قرآن هغه فرمایش پوره نه شو، داسې خبره نه ده. وهو الذي الله هغه ذات جعل الليل والنهار چې پیدا کړي د شپه او ورځ خلبة پرله پسې. دا دویم عقلي دلیل دی په دې ځای کې چې الله تعالی هغه ذات د شپه او ورځ دواړه پیدا کړي او پرله پسې پیدا کړي. پرله پسې مطلب دا چې څنګه ورځ لاړه شي نو متصل شپه راورسېږي، او چې شپه څنګه ختمه شي نو ورځ راورسېږي، داسې نه وي چې ورځ ختمه شي او لا شپه رارسېدلې نه وي، منځ کې څه بل څه شی راشي، داسې پکې نشته. یا شپه ختمه شوله او ورځ لا لرې ده، منځ کې څه بل څه شی دی، داسې نه ده. نو څنګه ورځ ختمه شي شپه شي، شپه ختمه شي ورځ شي، پرله پسې روان دي. لمن اراد ان یذکر او اراد شکوره، دا د هغه چا دپاره دا بیانېږي چې هغه اراده لري ان یذکر چې نصیحت قبول کړي، د الله تعالی ذات وپېژني، صفات یې وپېژني، او په دې مخلوق باندې چې کوم احسانات یې کړي هغه وپېژني. دا نظام د هغه دپاره دی. او اراده شکوره، یا دا اراده کړي د شکر ګزارۍ. شکر چې کوم دې ته ویل کېږي چې د الله تعالی احسانات ومني او د هغه د حکم موافق عمل شروع کړي او په خپله باندې اظهار وکړي. د شکر درې ارکان دي. نو دغه بیان د هغه چا دپاره دی، د دې آسماني فلکیات او نظام او کائناتو کوم نظام چې دی، دا بیان د هغه چا دپاره چې د الله تعالی د شکر، الله تعالی دپاره یو شکر ګزار انسان جوړېدل غواړي او دغه شان نصیحت قبلول غواړي، د هغې دپاره دا پیدا کوي. نو اوس چې کله دغه بیان
کائناتو کې تا دومره اندازه ولګوله تا په سترګو باندې ولیدل هغې په فایدو باندې پوه شولې چې د انسان دپاره دغه نظام قایم دی او د دومره وخت نه دی فرق پکې نه راځي دومره لوی نظام دی په خپله به د الله تعالی صفات سب په ذهن کې راشي د الله تعالی قدرتونه به ذهن کې راشي او ته په دین باندې په شریعت باندې عمل کول شروع کړي چې الله تعالی زه څه دپاره پیدا کړم نو دومره لوی نظام یې عباس نه دی پیدا کړی چې بس بې فایدې پیدا کړی هېڅ مقصد یې نشته نو دومره پورې دا کافي ده او همدغه د قرآن مطالبه ده